سړی ډېر غریب و. خیال یې وکړ چې دا ټول خلک مالدار دي او دا زه پکې ولې سپېره یم. داسې یو غټ کوتک یې راغستی او د ښار نه ګیر چاپېر د دروازې وې قلا وه لکه پخوا د دې پېښور نه چې کوتک یې په لاس کې دی او د ښار دروازه کې ولاړ دی. خو چې کم یو مړی راوړي څوک بس په دولاسي کوتک ورواچي یا د مړی چې چا نیولې هغې ته غراب ما لکه څه چل دی کېدی 100 روپۍ سټ کوي. جنازې سره چې څومره خلک روان دي ورکړئ هلکه ورکړئ 100 روپۍ ورکړي جنازه تېره شي. واده والا پې راشي ډولۍ را روانه ده غاب ډولي مار یې ووالو ولا لکه کېدی 200 روپۍ حاجي 200 روپۍ ورکړه هم پې تېر شي. لکونه روپۍ په دې چل پیدا کړ لکونه. یو ورځ د بادشاه د کور جنازه پې راله خو چې سړی ووالو په کوتک بادشاه پکې روان دی مالک کېدی وایي 1500 روپۍ بادشاه یې ورکړي 1500 روپۍ ورکړي جنازه پې تېره شوه. 3 کاله دا کیسه روانه وه 3 کاله. د دې بادشاه جنازه کې یو د بل ملک سړی روانو واپسۍ کې چې راتله دې تپوس یې وکړو چې کاکا ستا په دې مړي څه قرض و چې دا 1500 روپۍ دې غوښتې او په کوتک دې سړی ووالو. هغه ورته ویل نه. ویل نو دا ولې دې داسې وکړل؟ ورته ویل کاکا دا خو شعر ناپرسان دی دا ته پکې نه کومه مخه پرسان کولو والا را پیدا شو. دا خو بې پرسانه ملک دی چا چې څه وکړه هغه وکړه نو ته پکې تپوس کولو والا د کم ځای نه رالي خو چې تپوس والا پکې پیدا شو نو نن نه مې دا کار پرېښو بس. نو دا شعر ناپرسان دی چا چې څه وکړه ویې